بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دے اصول تخریج و دراست الاسانید، صفحہ نمبر 13. تعریف تخریج ضروری دے، اہمیت دغه او دارنګ دغه فواید او وجه د حاجت تخریج او دارنګ لغون جلک تاریخ د تخریج نه او بیا مشهور کتابونه د تخریج او د بعضی کتابونو تعارف کول او د مؤلفین په حق کې هم څه بیان کول دا ضروری ده. مصنف رحمت الله علیه سأذكر تعریف التخریج فی اللغة، ان قریب زب ذکر کوم تعریف تخریج په لغت کې او بیا به بیان سو مبین معانی التخریج عند المحدثین. بیا د محدثینو په نظمانی معانی د تخریج چې دی هغه سدی لکا اور هغه بچ دی بیانوما. بیا به ذکر کوم تعریف تخریج په اصطلاح د محدثینو کې. نو تعریف د تخریج او مختصر دا وایي التخریج فی الاصل لغه، تخریج په اصل لغت کې اجتماع امرین متضادین فی شیء واحد، اجتماع د دو امرین متضادین دا په شی واحد کې د تخریج وایي. لکه قاموس وایي وعام فیه تخریج خصب و جدب. خصب څه ته وایي؟ لکه هرالی، جدب باندې څه پاتسالی، لکه شینواله او وچواله. و ارض مخرجه، کلام عرب کې وایي چې زما مخرج ده منقشه ده، یعنی نبتها فی مکان و دون مکان، بعض ځای کې گیا ده او بعض ځای کې نشتی. وخرج اللوح تخریجا، او لوح چې د اوخکړه په تخریج سره، یعنی کتبه بعضا و ترک بعضا، یعنی بعضی ولیکه او بعضی پریخو. اور خرج دې تسوی لکه لونان من بیاض و سواد، خرج اصل کې دوه رنگونه دي، سپینواله او تورواله. او اطلاق د تخریج کې په یو څو معنی معنی مشهور معنی دی هغه تخریج استنباط تا. لکه قاموس وی الاستخراج، الاختراج، الاستنباط. استنباط استخراج ته وی، لکه اختراج ته وی استنباط. تدریب ته وما په لغت کې تخریج وی، لکه یعنی خرجو فی الادب، یعنی امام بخاری رحمت الله علیه دی حدیث تخریج کړي په ادب کې، فتخرج وهو خریج جسر عینین په معنی مفعول سره ای مخرج. او کله کله په معنی توجیه سره راځي، لکه خرج المساله یعنی وجهها ای بین لها وجها، هغه لپاره وجه بیان کړه. او مخرج څه شی؟ موضع الخروج ته وی، لکه وی خرج مخرجا حسنا وهذا مخرجه وی کنه. او دغه دینه قول د محدثین عمر او ته دا وی هاذا حدیث عرف مخرجه، دا حدیث ته چې د دې مخرج معروف ته ای موضع خروجه. ا موضع خروج هو روات اسناد الذين خرج الحديث من طريقهم، یعنی و روات د اسناد چې د هغه په طریق سره یعنی حدیث یعنی مخامخ راغل دی. او خروج نقیض دی دخول دی، لکه وقد اخرجه وخرج به، نو اخراج په معنی د ابراز دی اظهار شو. لکه قران کې راځي کزرع اخرج شطأه، تیغ راوخ. او دغه وجه نه قول د محدثین دی هغه وی کنه وی اخرجه البخاری، نو معنی څه شلا ای ابرزه للناس واظهره لهم، یعنی خلق ته سرګن کو او ظاهر کو به بیان مخرجه، مخرج کې بیان سره، وذلك بذکر رجال اسناد الذين خرج الحديث من طريقهم. دا کله کې چې کله هغه حدیث په طرق سره ته چې دی راو باسي، چې په دې طرق سره په دې سند سره دا حدیث راغلی دی. لکه ولکه ذکرنګ وی عرب خرجه البخاری بمعنی اخرجه، یعنی ذکر مخرجه. نو دا اصل د اشتقاق شد محدثینو کلمه تخریج لپاره. اوس تخریج د محدثینو په نسبت باندې شه دی. نو تخریج چې د په نسبت محدثین معنی یا یطلق التخریج عند المحدث على عده معان، په یسو معنی معنی. نو کله کله د اطلاق کیږي انه مرادف الاخراج، وی تخریج اور اخراج یو شی دی، الفاظ مترادفه معنی واحد. نو معنی کې ای ابراز الحديث للناس بذکر مخرجه، یعنی سرګندول د حدیث د خلقو لپاره په ذکر مخرج سره ای رجاله اسناد، یعنی مطلب دا دی چې د هغه حدیث چې کم سند کې کم کسان راغلي هغه د سره ذکر کړو، او بیا دغه په طرق سره دغه په وجه سره تا حدیث راوړو. مثلا وی کنه هذا حدیث اخرجه البخاری او خرجه البخاری، یعنی رواه وذكر مخرج استقلال. لکه ابن صلاح په علوم الحديث کې ویلي وللعلماء بالحديث في تصنيف طريقتان، علماء لپاره
په حدیث سره په تصنیف کې دوه طریقې دي. کله چې هغه تصنیفات ته حدیث کې په دوه طریقو، یو دا دی چې تصنیف کوي په ابواب باندې، نو هغه ته تخریج علی احکام الفقه وایي. لکه امام ترمذی کتاب شو، ابو داود شو، نسائی شو، دا شو. نو مراد به قول تخریجه معنا اخراجه، یعنی هغه روایت خلکو ته کول کې دا او کله کله د دې یو بل معنی کېږي تخریج، لکه په معنی دلالت سره کېږي. لکه څه مطلب دی؟ دلالت علی مصادر الحديث الاصليه، حدیث اصلي په مصادر باندې دلالت کوي، وعزوه الیه او هغه طرف ته نسبت کوي بیا. وذلك بذكر من رواه من المؤلفين، او دا کله کېږي چې کله ذکر وکړي دا هغه چا چې روایت کړي مؤلفین تالیف کوونکو نه. لکه قول سیوطی دی، هغه بالغت فی تخریج، ما مبالغه وکړه، انتہائی کوشش مو کو په تحریر تخریج کې، بمعنی اجتهدت فی تهذیب عزب الحدیث الى مخرجها من ائمه الحديث من الجوامع والسنن والمسانید، فلا اعزو الى شيء منها الا بعد التفتيش عن حاله وحال مخرجه، ولا اكتفي بعزوه الى من ليس من اهله وان جل كعظماء المفسرین. لکه ما اجتهاد کوشش کو په تهذیب دی سکی چې زه د حدیث نسبت وکم مخرجین ته، چې چا د حدیث راوړ دی د ائمه حدیثونه، خوا په جوامعو کې راوړ دی، په سننو کې راوړ دی، په مسانیدو کې راوړ دی. نو فلا اعذ الى شيء منها الا بعد تفتیش، مې نسبت به زه نه کوم یو شي ته د دینه مگر تفتیش نه بعد. څنګه تفتیش؟ چې حال معلوم کوم، حال د مخرج معلوم کوم، او صرف اکتبا نه کوم. لکه اوس یو خبره دا ده مصادر اصلیه څه ته وایي؟ لکه مصادر اصلیه هغه کتابونه ته وایي چې هغه کې مصنف خپل په سند سره احادیث پیغمبر ته رسول، لکه ما د امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، دا داسې روایت دي حدثنا فلان 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 پیغمبر ته ورسي، دې ته مصادر اصلیه وایي. لکه او مصادر حدیثیه هغه ته چې مصادر حدیث دي، خو په هغه کې چې هغه راوی هغه شیخ خپل د شیخ نه، د شیخ لپاسه شیخ نه داسې نقل نه کوي پیغمبر ته رسول. لکه بعضی کتابونه داتي چې هغه ته دلالت کوي په هغه په موضوع د حدیث باندې، لکه نو هغه لکه بخاری شلا خپل په صحیح کې راوړي، یا طبرانی په خپل موجم کې راوړي، یا طبری راوړي په خپل په تفسیر وغیرہ ذالک داسې عبارات راوړي کنه. نو مراد دی مصادر اصلیه نه هغه دي چې هغه کتب سنت دي چې هغه جمع کړي دي هغه مؤلفینو په داس طریقې باندې چې هغه خپل استادانو شيوخونه اغستې دي، داسې سند سره چې هغه سند بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسولي. لکه کتب سته شلو، موطا امام مالک شو، مستند احمد شو، مستدرک حاکم شو، مصنف عبدالرزاق شو وغیرہ ذالک. او دین علاوه نور دویم قسم کتب سنت دي چې هغه تابع دي کتب مذکوره لرا په اوله فقره کې، لکه مصنفات چوت وي، لکه الجمع بین الصحیحین، یو لکه امام حمیدی کتاب شو، یا هغه مصنفات چې هغه جمع کړ دي اطراف دي بعضی کتابونه، لکه تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف امام میزی کتاب دی، یا هغه مصنفات مختصره د کتب سنن مختصر کړ دي، لکه تهذیب سنن ابي داود للمنذری. او دریم قسم هغه کتاب دغه ته کتب مصنفه فی فنون الاخرى وی، لکه تفسیر کې راغل دي، فقہ کې راغل، تاریخ کې، لیکن حدیث په کوم راوړل دي، لکه چې هغه استشهاد کې دلیل نشي په حدیث سره، لکه لیکن چې د هغه روایت مطلب هغه سند مستقل نه وی، لکه یا تفسیر تبری شو دغه تاریخ شو، یا کتاب العلوم شو د امام شافعی رحمت الله علیه. نو فإن هذه الكتب لم يصنفوها مؤلفوها على انها كتب لجمع النصوص السنه، دا کتابونه اصل کې مصنفان نه تصنیف کړي په دې طریقه باندې چې دو نصوص ته سنت جمع کی، بلکې دا تصنیف کړي په فنون اخرى کې، په تفسیر کې، په فقہ کې، په تاریخ کې، لیکن دوی استشهاد کړي په نصوص ته احادیث سره ضمنن په بحث کې، یعنی په باس کې ضمنن دغه نه، یعنی مطلب باس کړ دې لکه په اسانی د سره او بیا سند پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسول دې لکه. نو اصل کې عزو ستوي، عزو اصل کې انتساب ته نسبت کول ته وی لکه. او دغه کتابونه بعضی کتابونه هغه دي چې هغه ته مصادر اصلي نشي ویلې د کتب سنن، لکه هغه کتابونه چې جمع کړ دي حدیث احکام، لکه بلوغ المرام من ادله الاحکام ابن حجر اسقلانی کتاب دی، او دارنګه هغه کتابونه چې جمع کړي احادیث له په ترتیب دي حروف معجم کې ذریعہ سره، لکه جامع الصغیر شل سیوطی، یا 40 شد نووي، ریاض الصالحین شو دا دواړه نووي دي، لکه
نو دې ته چې دی مطلب دا دی که مصادر اصلیه نشي ویلی لکه دا په هغې باندې دلیل دی لیکن مصادر اصلیه نه دي لکه اوس اهمیت دی او فائدہ دی ووجه الحاجت الیه درې خبرې دي اهمیت تخریج ضروری دی داسې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت دروغ وشي لکه فائدہ دې څه ده او وجه حاجت دې ته څه ده لکه دې ته حاجت تخریج ولې کوو ځکه مخکې علما چې کوم او تلاش کوونکي په قدیم زمانه کې هغه حاجتمند نه وو معرفت قواعد ته اصول ته چې هغې باندې نن موږ هغې ته نوم اخلو اصول تخریج وغیرہ